دا تپوس خو کا چې ته به دې دکان کې څه کوې؟ دمتوب پکې، کنجرتوب پکې. حکومت ته خدا ته مه کوئ. حکومت خو چې ستاسو ژوند دی او د سړي د زوی حکومت تاسو په پاکستان ولیدا که مړم نو راشي په قبر مې متیاز وکړ. د سړي د زوی حکومت به نه راځي څو پورې چې پاکستان نه ووټ سسټم ختم شوی دی. ووټ سسټم ختم شي او یو جابر حکمران د ملک بادشاہ شي او پار سرک لسته مریض ورم دي ته وګوره چې دا د سړي ځامن کیږي که نه. په دې بالا معنی کې دوه ځوړندو کچاره نورانه وکړو په مخ مې توکړي دوه ځوړندو ته خو زما نورانه وکړو تاسو خیال راغلی په زور نشته طاقت نشته. ملا په ویناو دا قوم کې کېده دا د هیڅ کافر اولاد دی دې ته چې په اوچه پرېږده په لمده پرېږده. لا جنازې کوه صاحب الله اکبر دام کې تبارک الذی شروع کېده خدای دې دې هر مړي کې چې ګورم تبارک الذی دې شروع دا دله خدای بخي چې ته تبارک الذی دا مړي بخله کېږي. تاسو وایئ په ایمان دا لکوالی نوالات تر قبر پورې کې یو سړی د سړي زوی نه شي. بلاور ملا کې زیبا دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ورکړي خدای ته واړه جنت بوی ورته نه ښایي مونږ به خپل خواږي چاته واړه جنت وي ظالم بچا ځته ورکړي. کته والا جنت ټوکی دی دا خدا پاک ایڈوائزر لگېدلی دی ملا چې ملا چاته اته والا جنت اور دی خدا پاک ورته سیلات مل ټوکی باران کې نه جنتونه شته نه د جنت تمو کوي دوزخ کې خسي خواله تیار دی لمبر په لمبر بک خیر ور روان دي. ما د جنتونو خاوندان پستر ګولې دي 300 کاله پس یو بزرگ قبر پرانیسته شو 300 کاله پس می ولیدو د شوکړ خامتا کپنیو او داسې پروت ته لکه چې اوس چایخه 300 کاله پس لاس می ورننه ایستو د دې انداز بازار ګلکارانو مړ شو خدای دې وبخي ما ته ویلو ته آکے کرنے ما قبر په جبل والے او لحد می سورې کړه ما کسی بھی تلے آؤ چې اعلان دراله ما وته میرے ہاتھ پیر نو پکڑو تے میں ہاتھ لانا اگر منو پکڑا تو تسی منو چھکلا لاس میں ورننه استو پدې شوندو په ګیرا پدې بانو پدې مخ پدې ټول بدن میں ورته لاس والو د شوي کړي سپینه خامتا کپنه ده دمره زلفي دي ګیره سپینه ډېر او تور کم مسکه غوندې پروت ته تبوي چې اوس چایخي پاس په کتبای چې وګوري 300 کاله جنت لگا امر خلق زیارت کا فصل مرگا امر خلق زیارت کا فصل مرگا چی بازار وی پا مزار د درویشانو د جنت د باغ گلونا بادی ہیرشی د جنت د باغ گلونا بادی ہیرشی کبھی ولیدو گلزار د درویشانو چپ یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل دے رفتار د درویشانو دو جنتیان
او دا مې لیدلي 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو. هغه به څه کول؟ هغه سپلایرو دې د بډه ډېرې بیسته به انګریزانو ته هغه ښځې سپلای کول. او خیم درته بالا ماڼۍ کې چې د بډه ډېرې بیس پیرنګیانو ته ښځې چا سپلای کړي؟ وی خلای اوس هم مزدله ژوند دی. اوس مسلمانې ښځې دی پیرنګیانو ته بوتلی. لعنت په داسې قوم. هغه سره خلک مړي ژوندي کوي، د هغه خلک مړونه ورځي. چې په لاره لاړ شي دلته نه یو تانیدار بدل کړو. ما اس ایس پی ته ویلي ما نے تانیدار بھی ولی بدل وہ آپ کے بانا مانی کا ایک معزز آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ ہماری بےزتی کرتا ہے. مگر وہ تو معزز نہیں ہے، وہ تو کنجر ہے. وہ نہیں کنجر تو نہیں ہے، اس نے بوسکی کا قمیض پہنا ہوا ہے اور لٹھے کی سلوار ہے اور چشمے لگائے ہیں، کرکل کی ٹوپی پہنتا ہے. مال ایسی ٹوپی اور ایسی لباس تو آج کل کنجر ہی ڈالتے. تیرے بوسکی پہ قمیض اور دا کرکل پہ ٹوپائی دو کش پدشتے میں تھے آدر کینسل وہی خندق سپلائر مرشو د بالا صدر نوتیا دیرا کے خاک کو زبی دیگر کیوں ماں پسرال ویلمونگے اباسو کلی پہ مالمڑے وستل جائز نہیں ویل اباسو یہ جیتے اجازت ہوتا مال زئی چسے کوئی کہو زم ور پسلال چلارم په منبر رسول ناستم چې قبر پرانستو او رنبای خخته تبزه لرې کړه دومره لړمان راووته او کم از کم دومره ویښته پرې ولاړ او داسې غرار شو په دې لحد کې چې مالې چړه رانه بوټ ووتو او رامنډې مې کړې سیکل را سره وه مې په ځای پرېښو او رامنډې مې کې او د سرورو ټوپ کو د قبر نو په خاورې ورچولې شروع 18 ورځې پسې رایستی و. داغه مې دا حال په سترګو لیدلی دی او 3.5 کاله پسې رایستی و. داغه مې دا حال په سترګو لیدلی. سیفي کریم بخش چې چرته پول دی د جوړ کړی، چرته کوی دی د جوړ کړی، چرته جومات دی د جوړ کړی، د ټول دولت د خدای په لار کې خرج شوی. زه طالب وم 15 کاله پسې دی رایستی او استاد سره زم تلی وم. زه ویلې چې تابوت نه تخته لرې کوو زمونږ استاد ورته ویل مه کوه ګناه ده. ویل جیب توبه به بیا وباسم چې تخته را لرې کا د لمبا اوبه هغه پرخې همغسې په ګیره کې نښتې. دا 3 واقعې ما چې شندید درته بیان کړ. نو جنتونه ماما نشتا ته اوس چې نن خطي په 3 ورځې ته دا قبر پرانیزه که تاسو د خامارانو ډیپو نه لیدو نو زمانه دا ګیره په متیاسو کړي. دا قوم د چا چې پیشه حرامه، لباس حرام، خوراک حرام، ټوله ورځ کرتوت او کردار حرام، غل او ډاکو او بېمان او د قوم د غوښې او د ریشې دشمن. نن وګورئ مار دومره ظالم نه دی، لړم دومره ظالم نه دی، زمری دومره ظالم نه دی، یو موذي شی دومره ظالم نه دی څومره ظالم چې انسان دی. دی که نه دا انسان ماشومان حلالوي که نه حلالوي؟ دا انسان په د ښځې په غېږ کې ماشوم بچی حلالوي که نه حلالوي؟ نو څومره ظالم چې انسان دی دومره ظالم یو موذي شی په مخ د ځمکه دی. بې ګناه سړي دوی ولي که نه وي؟ دوی دا سړی بوځي لکه څنګه لا در باندې وشوه. وایي ما ته په ډکه اجره کې ووایي چې غل مه خوره. دا د پښتنو اصل. دلته یوه ډله ده پښتون ډېر کوي. موږ د پښتانه
تاسو پښتانه بند ته چې غړیږي پښتون څوک چې ماشومان له ډمټوب دکان ایسته یا پښتانه تاسو دلکو ته چې بنگلې چې هغه پښتانه تاسو پښتانه په بایسکوپ کې چې بلو پرنټونه ګوري پښتانه چا چې د بلو پرنټ دکان ایسته او د قوم بچی تباکی پښتانه تاسو پښتانه کې د ډېر جوړاګان دي پښتون دي ته پښتون نه لنګ وایي لنګ